تاسو یقین وکوئ مو علماء ته کوم عزت شرفات پروردگار عالم سویر کړی دی. هغه یوه مین وجه دا دی چې هغو علماو ته عزت شرفات ملو شولو چې هغه خپل علم واجې نه غرور کې نه وه، دوکې کې نه وه. تاسو وکسوئ نن سبا تاسو آر یو کس د خرګه کې موجود دی دغه کتاب شیخ عباس قمی بزرګوار مفاتیح الجنان د سوره عظیم علیم تیر شوی دی. و اندا شیخ عباس قمی بزرګوار څه کله نجف اشراف کې څه کله متام کوي تقریر کوي د مجمع کې کسی څه آیات الله تربتی بزرګوار ناست دی د منبر نه کوزیږي هغه رانسی څه راشه تقریر به ته کوي ویلي ته مانه غوټه لیمي. متوجه شوي که نه؟ یعنی دین ورسته چې موڅوره لاس ورځي تقریرونه دي ټوله به ته کوي. آیات الله حیري بزرګوار غوندې کې هستی تاسو وکسوئ چې دي په باره کې ما یو علیم نه اورېدلي وه چې کله دا مړ کېدلو نو د حرام متولي ته متولي مشر ته یایي متولي ته خط ولیکلو څه اما کابر د آیات الله برجردي خپوسه جوړ کا. آیات الله برجردي کابر چوک څه کوم ته لاړ وي هغه د مسجد اعظم سره څنګ ته دی. نو متولی خط کې وتلی کې ساغه صاحب دی زوی کې ځای نشته دا ځای ډاک دی. هغه ته یې یتا د کابر جوړولې ما ته ضرورت نشته ای کې وا سپینه تیګه وشاته که سنگ مامار والا ما ته زمانی مولا خپل کابر جوړ کړی دی. نو دغه هستی دینه چا د مسالې پختنه وکړله جواب یې ورته ولیکلو خو اما جواب یې رسېدلی نه و. د آیات الله قمي بزرګوار کور ته راغللو چې کله راغلو سکینستو دي هغه صاحب ما نه پلنکي سړي دغې مسالې پختنه کړي دی ته څه ورکې آیې هغه ورته یې څه دی تا والا جواب د ما ته ټیک نه برېښي ما په نظر کې خو دا جواب ټیک دی. توجه وکړه چې کله آیات الله حیري بزرګوار د آیات الله قمي جواب واورېدلو ښه ورباندې ولګېدلو ګاډ والا ته یې غږ وکړو چې ما والا پرچا وشلوه دي والا جواب ولیکه دي والا جواب چې دی ټیک دی. ما نه که څوک د مسالې پوښتنه وکړي که غلطه مو وښیله خامخا هغه دغه کوم کله یوه طرف پر جوړوم کله بل طرف پر جوړوم خو دوره وي چې ما بېعزتي ونه شي. متوجه شوئ که نه؟ پس دغته دی علم باندې دوکه نه د وي زده چاته وایي څه نه مزده لا ادري نصف العلم دا څه چاته وایي چې زه د نه پوهېږم د نیم علم دی مولا دی یایي یعنې داسې وایي چې ته نیم علیم یې. پس علم په کار دی ما و تاسو دوکې کې ونه چوي.